حضرت زازي د خپل لوبډلې لپاره بهترینه لوبه وکړه. د کرکټ درنو څارونکو ستړي مشئ. د ابوظبي لس اوريز کرکټ لیګ نن پیل شو چې 22 افغان لوبغاړي هم په دغه سیالیو کې لوبیږي. د دغه سیالیو دویمه لوبه د بنگلا ټایګرز او همدارنګه د سب آرمي لوبډلو ترمنځ ترسره شو چې په دواړو لوبډلو کې یو شمیر افغان لوبغاړي هم ولوبېدل. د دې لوبې لومړی توپ وهنه بنگلا ټایګرز لوبډلې وکړه چې د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په 10 اورونو کې سب آرمي لوبډلې ته د 100 منډو هدف ورکړ. د بنگلا ټایګرز لوبډلې لپاره حضرت الله زازي پیل واخیست. نوموړي 15 منډې په 26 بالونو وکړې چې 3 څلوریزې او 1 شپږیزه پکې شامله وه. لقمان فیصل 15 منډو باندې وسوځید، 2 بالونه یې ولوبول. شناکا بیا بهترینه توپ وهنه د بنگلا ټایګرز لپاره وکړه چې نوموړي په 20 بالونو د 6 شپږیزو او 4 څلوریزو پر مټ 2 شپېته منډې وکړې. د سب آرمي لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې امیر حمزه هوتک 1 اور ترسره کړ، 15 منډې ورکړې او یوازینی لوبغاړی حمده وسوځاوه. قیس احمد په 2 اورونو کې 14 منډې ورکړې. کریم جنت په 2 اورونو کې 19 منډې ورکړې. عماد وسیم په 1 اور کې 6 منډې ورکړې. مصطفی په 2 اورونو کې 42 منډې ورکړې چې په هر اور کې د منډو اکانومي 21. ترڅنګ اودانا په 2 اورونو کې 19 منډې ورکړې. د بنگلا ټایګرز لوبډلې لومړی وکټ په 21 منډو کې وسوځېده، خو له هغې وروسته حضرت الله زازي او شناکا ښه ملګرتیا وکړه. سب آرمي لوبډلې یاد هدف په اسانۍ سره پوره کړ. دغه لوبډلې دغه هدف په 9.3 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره ترلاسه کړل چې فیف ډوپلیسي 29 منډې په 14 بالونو وکړې، 2 څلوریزې او 2 شپږیزې ووهلې. شرجیل خان په 0 باندې خپل وکټ له لاسه ورکړه. اندریس ګوز 24 منډې په 14 توپونو وکړې چې 2 شپږیزې ووهلې. مصطفی د 2 لوبډل مشر 2 منډې په 6 بالونو وکړې، 1 څلوریزه ووهله. ټایلر په 14 بالونو باندې د 2 شپږیزو او 1 څلوریزې پر مټ 20 منډې وکړې. کریم جنت هم بهترینه توپ وهنه وکړه چې نوموړي په 9 توپونو د 1 څلوریزې او 1 شپږیزې پر مټ 15 منډې وکړې. د بنگلا ټایګرز لپاره په توپ اچونه کې جوشوا لایټل په 2 اورونو کې 14 منډې ورکړې، 1 لوبغاړی وسوځاوه. عمران خان په 2 اورونو کې 23 منډې ورکړې. راشد خان په 2 اورونو کې 25 منډې ورکړې. شکیب الحسن چې د دغه لوبډلې لوبډل مشر دی په 2 اورونو کې 15 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوځول. ډیوډ پاین په 1.3 اورونو کې 29 منډې ورکړې. د دې سیالیو لومړۍ لوبه د ټیم ابوظبي پر ګټه پای ته ورسېده.